زما عزتمندو د ذمہ دار سټیج د طرف نه یو غیر ذمہ دار مقرر ستاسو مخکې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. الله رب الجلال دې زما دا جذبات کنټرول کړي. حقیقت دا دی چې د شیخ صاحب زندګۍ نه وروستو زما غونته کې ناقص العمل او یو ناقص عالم یو طالب هغه دا د زړه ارمان دی او تمنا یې ده چې ما لپاره په مخ د ځمکې باندې د شیخ صاحب د شهادت نه وروستو زندګۍ ته هېڅ قسمه ضرورت نشته. او زه دا کلو خبره کوم چې د ادارو نه تر دې حده پورې زمونږ مشران څه ناڅه هغه مطمئن دي او زما دا یقین دی چې هغوی به بل احتجاج ته مونږ جوړ نه کړي او هغوی به برسرعام د شهید اسلام او د شهید ملت قاتلان هغه راولي او برسرعام یې پانسي کوي او شوټ کوي. ځکه چې شیخ صاحب هغه وطن اسلام او ملت اسلامي کې هغه شهید شوی دی. هغه دار کفر کې نه دی شهید شوی، دار اسلام کې شهید شوی دی. او موږ حکومت ته دا وایو چې دا کسان که اوسه پورې نامعلوم دي خو اوس به معلومه انشاءالله. ځکه د شریعت دا حکم دی چې د کوم شهید یا د مقتول یا د هغې مظلوم هغه قاتل او ظالم نه معلوم نو د هغې ذمه دار او د هغې دعوه دا زمونږ په ریاست باندې ده او په حکومت باندې ده. خو موږ د مشرانو د هدایاتو مطابق انتهایی د جذبې نه هغه کار اخلو. باقي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مقوله ستاسو مخکې ما پیش کړه، ما پکې لږ ترمیم وکړو چې اينقص هذا الدين وانا حي، ايقتل هذا شيخنا المكرم وانا حي، او من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. دا داسې ده چې تا د شهید اسلام خاندان، دا داسې ده چې تا جامع نعمانیه، دا داسې ده چې تا د جامع نعمانیې رئیس مولانا محمد حسن جان صاحب او د هغه ټول ټیم باندې حمله کړې ده، هغه دې شهید کړي دي. دا داسې ده چې تا د علوم اسلامي چارسده او د ضلع چارسدې د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا سید محمد گوهر شاه صاحب او د هغه د مدارسو هغه جای د هغې اساتذه هغه ټول تا شهیدان کړي دي. دا داسې ده چې تا د علوم حقانیې هغه محتمم انوار الحق صاحب د هغه ټول ټیم او د هغه ټول طالبان شهیدان کړي دي.